أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت طیبه بیان شروع کړو او دا هغه يهودي کافر چاچه د سلو شخصیات باندې کتاب لیکل دي او پاغه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم پاول نمبر کې لیکل دي مایکل ایچ هارت. نو داغه د وینا مطابق میں خبر شروع کړو او ویلې مسو ما وی مونږ له کافر قول دلیل نه دی. زمون پیغمبر مبارک لچ الله کوم لوی شان ور کړی دی هغه د چا صفاتونو ته محتاج نه دی، بیا د کافر صفت ته محتاج نه دی. صرف دومره ده چې عرب وی والفضل ما شهدت به الاعداء کہ دشمن دے انسان صفتو کی نو دا دے انسان دا پر ډېر لوی خبره ای. نو هغه چې کله کتاب اولی کو بیا پاغه کوم میټینګ کو او پاغه میټینګ کې پاغه تقریب رونمایی وته وای. پاغه کې ډېر لوی خلق قابل ترین خلق راو غختل د دنیا په سطح ناغي په اعتراض وکړي چې دا کتاب تاولی کو نو خپل پیغمبر دې مرستو کو او عیسایان وی چې زمون پیغمبر دې په دریم نمبر کې کو. دا ولی د مسلمانانو پیغمبر دې اول نمبر کې ولې راوړو؟ نو دو جمعې د تما پاغه بیان کړي دي. یو داوا 13 جمعه مې ویلی وسه مختصر چې د مسلمانانو پیغمبر وعده کړی دی او بچی شوی دی. نو هغه خپل امت ته د واده د بچو د زندګۍ تیرولو بیبیانو سره بسنګ زندگی تیرې، خزه بخاون سره سنگ جون تیرې، بچو سره بسنګ جون تیرې، بچی بخاون سره سنگ جون، پلار سره سنگ جون تیرې، بیا غم خادي بسنګ کې. دا ټول نقشې وته عملی خولې دي د مسلمانانو پیغمبر او زمون پیغمبر حضرت او استاسو پیغمبر چې عیسی علیہ السلام دے هغه وعده نه وکړ. نو ټیک د پیغمبر خپل بیانات کوي، خپل حقوق ذکر کوي، خو عملی توره چونکه وعده نه کړي، بچی نه دي شوی، نو عملی توره خلق نه دي پدې پوي کړي چې د خزه حقوق، د خاون حقوق، د بچو د بسنګ او په دنیا کې دا خلق سره میل میلاپ او د زندګۍ نقشه خلق ته عملی نه خودره مسلمانانو پیغمبر کوله. او بیا بل اخیری عجیب خبره کړې ده، وې زمون پیغمبر عیسی علیہ السلام، ستاسو پیغمبر عیسی علیہ السلام عیسایانو ته وایي وې د انفرادي جون خورا کړې ده. عیسی علیہ السلام بدل لګل الله د دین دعوت په ورکاو او د دنیا نه بالکل کناره کشو. عیسی علیہ السلام یو به مسواک ګرځاو، یو به سره یو کندول جامو چې وبه به پسکلې، یو به سره ګومنځ و چې پاغه به وخته ګومنځو. د عیسایانو مذهب دا او د دین دا چې یو انسان واده اونکه او د ځان نه د الله عبادت کوي او دی یو جمعه یعنی راوی خپل عبادت خانه کې ناشتي او یا دی په یو غار کې ناشته او ځنګل کې ناشتي رهبانيت او دی د الله عبادت کې نو دا ډېر غوړه ده. دا غي په دین کې وعده نه کول غوړه، دا د عیسی علی السلام نقصان نه دی. ګور یو پیغمبر ناقص نه تیر شوی، هر پیغمبر کامل او مکمل تیر شوی دی. خدای الله تعالی طرف نه غوي ته دین داغو اعلان داو نو دونه نه کول، چا به کول او چا به نه کول. او ځان له غارونو کې به جون تیروي عیسایان. اوس خو د عیسایانو پادران ودونه نه کوي بشکا، خو ځان له په محلاتو کې پراته دي، غارونو کې نه محلاتو کې واده نه کوي. خو خزه ولا راضي جنکه راضي یو غي ته دم درود ارڅ داوي چې کم دمونه دي درود او عیاذ بالله خطا شوما خداوي چې کم خپل قصې پسې دی هغه ور سره کوي.
واده نه کوي خو خپل سیستم سټیک ساتي اوس محلونو کې اوسېږي ابا غارونو کې اوسېدل جونګړو کې به اوسېدل او دا دغی دین او مذهب جوړه یو سړی تیر شوی دی نیک بخاری شریف کې راځي جونګړه کې اوسېدا او د خدای عبادت وکاو نو د نیکانو خلکو دشمنان خوري نو چاوته یو خزو لمسوله چې ته په دې جوړه باندې الزام لګاو دا په موسی علیہ السلام تم قارون خضر لمسوله دا ویدا باز خلک یو عالم بدنامولو کوشش کوي د یو نیک سړي د بدنامولو کوشش کوي نو پاغه تهمت لګي تور په پوري کوي یو شپون کې وا الته به ګړ چې له سرولې ناغه وتولم سوله پیسې ولا ور کړي وې ته په دې جوړه الزام لګاو هغه شپون کې را له جنید تزان نږدې کو جوړه تا هغه او شړلوي مال را نشي ګناه تا قتل ګناه نا جنې وته وي خزبه د خوښ نو یو شپون کې سره بدعملی وکړه او د هغه جنې بچي پیدا شو هغه شپون کې خلکو په مخه واغشته بچي د کم ځای نه دي ته خو واده شوی نه بچي د کم ځای نه دي وې دا د جوړه جنا الزام په هغه بزرګو لګاو چې جونګړه کې دیرو په هغه الزام لګاو دا ګورې زنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فرمایي بس خلق رااله لو جوړه ته خلق خو بیا په داسې موقع کې اوریدل رستو کوي خاط دلته په دې ځنګل کې دیره په دې جونګړه کې مونږ خوې ته عبادت ته دیره ته دې ته دیره چې زمونږ جلونه او زمونږ خويندې او زمونږ وینځي بدل ته ګډ چيله سره ځنګل نه بخښا کوړي غیا بوړي ته باغوي سره بدعمله کې ته دې ته پروته دوی مان دې کړي خو خیر ابو پرې نه خو دراګيره کوخه او دا ولي دې وجم درته وې یو ځل عبادت کو مور ورته आवाज وکیا جوړه نو د دې په مانځ کې خبرې مجاز وي د دې په مانځ کې ګرځیدل مجاز او دا د رسول الله مبارک زمونږ د پیغمبر مبارک په لومبه زمانه کې زمونږ د پاره مجاز مانځ کې به خلق یو بل سره خبرې کولې مانځ کې به ګرځیدل رستو بیا الله آیت نازل قوموا لله قانتين دار سبن نو مور ورته आवाज وکیا جوړه نو دی خو نیک سړی بزرګو فکر داوا چې مور له आवाज ورکړي خبرې جیز چې ولې مور یا د مور ضرورت واغې پوره کړي مور ته ویلې چې په مانځه ولاړم درځم نو دی وی اللهم امي وصلاتي خدای یو خو مې مور دوبل قامون دی مونږ خپل پوره کړ نو مور خپه شو چې تا ته په مانځه کې خبرې کول جیز دي نو مال خو به आवाज راکړیو کنه چې د پمانځه ولاړې مې اساسه نو مور وته خیره وکړو یا الله دا جوړه ال ملک چې ته د بدعمل خذو سرا د سترګو لګي یعنی دې به حیا کا خدای په دې تور راولا خیره وته وکړه نو د مور خیره دی د مور د خیرونه بازار ساتي دا یادو ساتي ګور ډېر خلک میندو پلارانو سره ظلمونه کوي او زیاتی کوي مور په خله خیرونه کې خړنه بازار وزي او د مور خیره د بچی د پاره دا دومره زر قبلي کې چې دومره زر قبلي دن کې شی بل رښتره او زمون خلک میندو سره ډېر زیاتی کوي بعض خلک ټول نه بعض خلک مور سره او پلار سره بیا په ښه نظر وته نه ګوري نو مور خیره وکړي چې خیره وکړلې د قشپون کې رااله وې دا بچی د کم دی نو وې دا جوړه بس خلک رامن کړې دی یو ټکو وې او اجونګړې ولروانه داس نه سیکړه د چیغې والي زما خو وره کنه زما خو وره خو بیا خلک خبره کم دی او یو انقلاب او یو مردباد یو بلوا او ټول بچي وي ظالم ای بدبخت ته دلته دیره چې زناکارې بکې جونګړه کې دلته پروتي مونږ په دلته غیاګانې ری دلته خشاکونه غونډې دلته سرویس لري او ته دې ته پروتي هغه به ما خو خبره ته چاپکی او نه خو خيار سره وغوي لکه دم لګواورې کنه جونګړه خو ولروانه کړه خو پټه کو بیدتم که خبره خو لګواورې کنه وې ته سوي وې دا ماشوم لګراولې دنه ته پوسټو خلک لک سوچ کې پرې وته ماشوم نه و ماشوم ته پوسټو چې رچانه پیدا نو خلکو مخکې وته بزرګ وې نیک سړی وته وې او چې الزام لګي نو د خلکو سوچ بدل شو نو ماشوم یې را وسته ویا بابوس من ابوکا اے بچے بابوس تدی په جبه کې چې پیروي هغه بچی ته وای
اے پیرودون کې بچیا پلار دې څوک دی چا نه پیدا هغه فلان الراعي د فلان کې شکون کې نه پیدا ماشوم خبره یو څو ماشومانو په ماشوموالي کې خبرې کړې دي یو حضرت عیسی علیه السلام دی یو دا پلان کې شکون کې د امه پلار دی بس خلق ملامت شو چې سړی ماشه په سوډا بابا سړی نه ماغه دغه جونګړه اسه به سروانه کړه معافی ته وغوښته نو معاف کا او دا جونګړه د سرو زرو جوړو د سرو زرو بس مون غلطی کړې ده مون معافی غواړو د سرو زرو دې جوړو هغه د سرو زرو مې جوړاوې چې څنګه مخ کې اقصر له واپس جوړه کې نو دا مې دې پورې ډېر لوی بزرګونه یک سړی خدا مور خیرو غره و کډیر نیک سړی می مور پلار به خوشاله ساتي د مور ازاری کیږي بنا د پلار ازاری کیږي بنا او دوی مسله معلومه شو چې دیبا ځان له په جونګړو کې په غارونو کې عبادت کوي دا وی دین نو حضرت عیسی علیہ السلام هم دقه نو پلار روانو یو سړی وبس کړي په لختی باندې نو پله په اوبر واغشته وغیس کړي نو جامع ورځو وې دې تم ضرورت نشته نو یو سړی مخوینځ نو ګیره کې ګوتې والد ګومنس کارې په دې ګوتو کاو نو ګومنس یې مغورځولا وې دې ته مجد نشته وې دا کار په خپل ګوتو کېږي دومره زهد او د دنیا نه بے رغبت او دنیا سره تعلق نو عیسی علیہ السلام الله تډیر نږدې الله جم دې جال اوچت کړي دي او په اسمان کې دي او د قیامت مخ کې براتو زیږي الله قرآن شریف کې فرمایي دی بوی یهودیانو وی مونږ په سولې کړي دي مونږ وجلې دي الله قرآن شریف کې فرمایي وما قتلوه وما صلبوه نه وجلې دي او نه په سولې کړي دي بر رفعه الله الیه الله ځان ته اوچت کړي دي او الله قرآن شریف کې فرمایي یا عیسی انی متوفیکا اے عیسی دې چې توفی اغشتو تو قبض توي زری ځان ته قبض کوما ورافعك الی ځان ته اوچتو دوی دې نشي وجلې وجود کې دې زېما دوی دې نشي وجلې نو جام دې جاله اوچت کړي دې ډېر لوی نو امت پیغمبر ته شوی دی د لوی درجه پیغمبر دی خو دین داو چې واده نه دی کړی او بل دین سو ځان لبا ګرځي در الله عبادت وکاو او خدای لوی مرتبه ور کړی لول به پستر ګلاس کې خود الله به جوړ برګي مرض والا باندې به لا سراخ کو اب خدای پاک جوړ کړ تر دې حد پورې چې مړی به جمع نکول مړی ته به قم باذن الله دا خدای په حکم پاسا نو مړی به جمع دي دومره مرتبه خدای ورکړي و نو هغه يهودي هغه عیسایانو ته وي استاسو پیغمبر خدای لوی درجه خاوندو استاسو پیغمبر بادشاہي نه درته د مسلمانانو پیغمبر بادشاہي کړی دی چې د مسلمانانو پیغمبر بادشاہي کړی دا نو امت او مخلوق ته یو نظام خودلې دی هغه نظام عیسی علیہ السلام امت ته نه دی خودلې واقعي حضور پاک بادشاہي کړی دا هغه بادشاہ او بادشاہی تعلق دی د پیغمبر سره سلیمان علیہ السلام بادشاہ او پیغمبر او داؤد علیہ السلام بادشاہ او پیغمبر او رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی خیری او بادشاہ هم دی امت ته داسې بادشاہی کړی دا چې د جاهلیت هغه خلق چې غیب خپل مور سره خپل خويندو سره زناکاري کوي سکاو میندو سره نکاحونه تړلي سکاو میندو سره او په کورونو به جنډې ولاړې بخاری شریف کې ابو داؤد کې حدیث ته عائشہ صدیقہ فرمایي چې په کورونو به خلکو جنډې لګولې دا بر دې نه خو چې په دې کور کې که څو خپل خواهش پوره کړي نو پوره دي کې راځي کولاو ګڼ کسان برالل یو کورتا بخاری کې حدیث ته یو جنې سره یو زنانه سره به ټول یو ځای شو بدعملي به وکړه او چې بدعملي به سین وکړه نو بیا به بچي پیدا کړ نو ټول به راو غوښتل ټول نو چې پچا به ګوت کې خدا دا بچي ستاده هغه به انکار نشو کول میراث به مغناوړ او د دې بچي ټول کفاله ذمہ داری به دا غستړي و او کله به دا ټول راو غوښتل و تاسو ما سره بدعملي کړی دوس بچي پیدا دي نو یو علم قیافه والا به راو غوښته علم قیافه دا چې د لاسو او د ګوتو د خپو د نخونه معلومات دي نو د ماشوم په ته به مقتل او هغه چې څومره زناکار به وغي ته به قتل چې د خځې سره به زنا کړي واغې فوتم نو چې چا به سمې کړو دې پلار دا زندگی
د زنا جنډې بلګي کولو زنا کارې وکړي جواری بکړي مردارې به خوړي ساروی به بغیر د علالې نه مردار بخوړي د کوچي چینیا نه کوي بالکل مردار او صاحب من لونه به جنډې خاطر یو صحابي راغی رسول الله مبارک ته په جړا شو او په جړا کې وی دا الله رسوله ستا په برکت په موږ الله ډېر لوی احسان کړی موږ الله د لوی غم بچ کړیو او جړل به ستا په موږ لوی احسان ستا په موږ لوی احسان صحابه حیران شو داسې پچغو جړل او سلګي وهلې سوي برخوردار خبره کړه وستا دراتلو نه مخکې لونه به موږ جمع دی خولې وی ما چې وادو کو د واده نه پس یو څو میاشتې پس یو تجارتي قافله ته پاغي کې لاړ هغه خو به تجارتي قافلو سره په سفر ته تجارتونه به کول او قانون به تتل ولید حضور پاک والد محترم عبد الله هغه تجارتي قافله سره لاړ بیبي آمنه سره چې نکاح شو د عبد الله د حضور پاک د والد محترم نو ډیره میناوا د بیبي آمنه او د عبد الله یو بل سره ډیره زیاته میناوا ډیر زیات محبت انتهایی لیکن اقوا قانون دا چې تجارت د یو کس د کور خامخات او چې تجارت د بلال نو پمیاشتو بابا اخو په پیاده قافله تلې یو قافله بلاړه مثلا نو پوت منځو کې به دمو کړه نو الته به سخر سول او سبه غشتل بیا به 400 تلاله 400 کې به دمو کړه دمو خو بداس دنه واغی سره خو خان او خیمه به وخت بلګي نو الته به 50 سخر سول او سبه غشتل نو بیا به قافله لاړه مثلا په ګمان کې به دمو کړه درې سلوړو دی بالته دماوا نو خلکو وای قافله راغلی دا نو که چا به خرصول رو به ابه په خرص چا به ساغشتل ابه دی واغشتل دا قافله بلاړه مثلا بیا په خور کې به دمو کړه دا په میاشتو شام ته او یمن ته دا او مصر ته برسېدل دا به ګرځېدې دا قافله نو چې څوک په کې لاړل پیسې مال دولت به واغ تجارت به کو نو واپس به په میاشتو راتل نو چې کله عبد الله د بیبي آمنه وادو شو دا آمنه ته په امید کې شو امید پچو او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا عبد الله بن سلمین او وادنه فورا بس بیبي آمنه ته وی آمنه دا به څنګه کېږي چې دا په سفر ده هغه مې دا عبد الله سکیږي رواج قانون د زم بخامخه نو چې قافله تیار شو د خپل خپل سامان ارس په قافله برابر کو او قافله لا نړۍ نه کې د نور ته بیرامن نه کړي نو امینه تبو قتل نبی ابا نو بیا بیرامن نه کړي نو بیا به اوت نو بیا براغي نو امینه ورته دروازه کې ولاړه و منه وی ترسو چې قافله د مکی د پسوننی پناشوي ماته به ولاړه چې د تا ته ګورو داسې میناو او بیا وته سوي وی امنه وی یو خبره درته کوم وی چې زره سفر راشم کنه چې سفر نه بارال جرس کوټانګي لری دینه بجرس کوټانګي دا بر دې نه خو چې قافله رااله نو د چا په کې پلارو د چا په کې رورو د چا په کې زویو د چا په کې روارو نو خلقو به منډې والی قافلې له مخې له او څو میاشتې شپږ میاشتې درې میاشتې پس کال پس قافله راله او زموږ ورور زموږ بچی راغی ورمنډه به کړې نو را تر غاړه به ویسته او سامان به کم اوښتې دارې سامان به پورته راوړو خلک به خوشحالي و جشن به چې قافله به راله نو عبدالله وتی امینه ګورې یو خبره ته کوم وی چې قافله راشي او جرس ټنګ وکړي نو ماله به ځان را رسې ستانه بغیر بجون سنگ تیرو مالا بخام خارازی گول چلومبه سترگی میں پتاو لگی نو ډیر په جړه کې رخصت شو او آمنه بیبي تر حضور پاک مور هغه پورې ورته پلاره کوڅه کې ولاړه او قتل تر څو چې قافله پنا شوی نو او د اوخ کو سترګې ډکه د دواړو پاتې شو ډیر ځوازل چې قافله لاړه واپس راتل نو عبد الله په مدینه منوره کې غریب وفات شو او مدینه کې دفن شو قافله کې بداسم کېدل خلک بنا جوړ شو پلار کې به غریبانان مړ شو دیم په مدینه کې مړ شو او په مدینه کې وفات شو الته کې دفن شو دا نه دي څوک نه دي خبر چاته پته نه لګي او چې قافله مکه ته رانږدې شوراله او جرس وټاګي نو امینه هو
خلق خپلوانو له لاړل او دام ووته او درېده چې اوس په عبدالله راشي لومبې سترګې به په مو لګي او لومبې سترګې به په زور لګو هر چا خپلوان منډې والے او سامان یې کورونو ته ځغلو هر چا تر غاړه وتل خوشحالی ورور مې راغی بچې مې راغی پلار مې راغی ماما مې راغی ښځه خاوند مې راغی یو خوشحالي و جشن آمنه و چې حیران په دې چې نه عبدالله راغی او نه د عبدالله سامان راغی دقسې په انتظار ورته ولاړه وه چې اوس په عبدالله راشي زما د مینې خاوند اوس به د هغه سامان راشي په دې سوچ او په دې فکر کې دا شکي خو شوه چې څه چل دی خاوند مې ناجوړه دی څه چل شو هغه خو ما ته ویلو چې ما ته به لاره کې ولاړی چې د عمومي نظر مې پته ولګېږي اخو رانغی په دې سوچ کې دا چې اوښ باندې سامان بار را روانو امینې دا دې د خاوند سامان دی عبدالله څه شو عبدالله په مدینه کې وفات شوی دا د هغه جامې دا د هغه سامان یو وخت تیر شو په بی بی امینې باندې زما د مینې خاوند او پیغله وه که نه عمر یې ډېر نو د عبدالله دونه عمر چې په سفر بنده په تمه د خپل بچي یا د خپل خاوند او د خاوند په ځای ورته د هغه جامې راشي دا ډېره سخت دی الله دې مسلمانو سره دا آسان کار نه دی دا ډېر ګران کار دی موږ سره یو ځل په یو سفر کې د عمرې یو سړی وفات شو هغې ټولو خلکو ما ته وی چې دا به ته به دا مهرباني کوې چې د ده دا سامان د هغه وارثان به راځي حالانکې وارثان یې خبر و چې وفات شوی ما وله تسلیم ورکړه په ټیلیفون باندې مې ستاسو دا بچی دلته وفات شو یا دا ورور او بس دلته به ښخ کړو او دعا ورته کوې تسلیم یې ورکړه خو هغې ټولو ما ته وایي چې مولوي صاحب ته ښې د را سامان به د پلار ته او د ده وروڼو ته به ایرپورټ ته حواله کړي دغه تسلي به ورکړي ما ویل ښه ما مړو سوچ ونه کړه ښه مې ورته وکړه چې موږ خپل سامانونه را واخېستل اسلام آباد ایرپورټ کې او د هغه پلار راغلي وروڼه یې راغلي مور یې راغلی منظر و عجیبه عجیبه منظر ما هغه سامان را واخېسته پلار ته مې حواله کړه مور یې چغې کړې زما بچې پلار یې چغې کړې زما بچې خیر ما ورته تسلي ورکړه مې شکر وباسئ چې بچې په مدینه کې دفن شو اقا منظر د عبدالله را یاد شو چې عبدالله را نغی د حضور پاک والد محترم او بی بی آمینې ته د عبدالله سامان راغی نو آمینې دقه چغه وویله زما عبدالله الله اکبر عبدالله څه اما عبدالله او د هغه جامې او د هغه جوړې او د هغه سامان او د هغه پیزار دا ورته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایشی یتیم پیدایشی داسې الله پیدا کړ دنیا ته خدای خی چې هغه انسان چې د پیدایش نه مخکې د پلار ستوري ته تللی دی او په ماشوموالي کې ته مور په سفر کې تللی ده بی بی آمنه خو د دې یتیم نه چې زه ملغلره جوړوم او د دې یتیم نه چې د رڼا د هدایت یو نور او سپوږمۍ جوړوم نه الله وی د جوړولی شم خبره مې دې پورې د مارولو کوله چې په عربو کې هغه سړی رسول الله مبارک ته وایي چې د الله رسوله ستا په موږ ګټ احسان دی جاړي سلګی وایي څنګه احسان دی ولې دا چغې وایي وی دی یو تجارتي قافله کې لاړم او زما یو ماشومه زما د مرګ نه پس پیدا شو ما څو کاله بار تیر کړ چې رالم هغه ماشومه مې لویه شوې وه هغې به کور کې منډې تړلې واله وی چې رالم هغه جینۍ ته مې وکتل زه شکي شوم ښځې ته مې دا څوک ده وی دا مې وینځه اخېستې یو ماشوم زمونږ اولاد نشته نو دا مې واخېسته چې دا به زمونږ اولاد شي ما وی ته ټیک ته کېدی شي چې ته به یې وینځه اخېستې وینځې به خرڅېدې او پوه شوم شکي شوم تپوس چې مې وکړ نو پته ولګېده چې زما لور ده نو لاړم او کوی مې وکړل او دا ماشومه مې واخېسته او ښځه راباندې پوه شوه او دا ماشومه مې غېږ کې واخېسته او دې ما سره ډېره زیاته مینه کوله
ډېره موده پسې ولیدم وی پیژندم چې دا امور پې کړی و چې دا د پلار دی خو پلار ته به غږ نه کوي چې زه ستا لور یم هغه لور مې واغېسته او هغه کویله مې یوړله او چې ځان نه مې شکوله نو د هغې لور هغه چغې وسم ما په دې اړه کې پرته دي دا جاهلیت امې ځان نه وشکول هغې چغې والې کرکې والې او زما په زړه باندې د جاهلیت هغه مهر لګېدلی و چې دا زما په هغې رحم رانغی هغه مې جمدی کوي کې وغورځول او خاورې مې په ور واچولې او ښه مې کړه ستا احسان دی په مونږ باندې چې ته رالې او امت دې داسې فتنې نه او جهالت نه بچ کړي رښتیا ووایې اوس هم بعضې ښځې وې په اسلام کې زموږ حق نشته دویم ته به یې جمدی ښخولې دا د اسلام برکت ته چې تعالی حیثیت راکړه اسلام لور لا د رحمت لقب ورکړي چې دا رحم او اسلام لور لا د جنت لقب ورکړي چې دا جنتی ده او اسلام ویلي د رسول الله مبارک چا یو لور او پالل او تربیت ولو کو دی انسان لبد دی لور په تربیت الله جنت ورکړي بلار لوی نعمت دی او لور بیا ډېر لوی نعمت دی په زوی د جنت زیری نشته او په لور د جنت زیری شته چې لور دې او پالل او ښه تربیت دی ولو کو ښکلی ادب دی ورکړه دا پکې شرط دی نو دې پلار او دې مور به خدای جنت ورکړي لور لوی رحمت دی پیغمبر مبارک فرمایي رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي چې کله د کور ته یو سودا راوړی او زامن او لونه دې په کور کې لور له ورکوه وګورئ ولې دا لور به خوشحاله شي او تاسو ګورئ که زوی له دې شی ورکړه که نه نو غونډ په خپله خوري او که لور له دې ورکړه لور ګورې په خپله خوري مینه د هغې په زړه کې رحمې اوي رورکي له ورکوي بیجان له ورکوي لالا له ورکوي دا د جاهلیت دا وه چونونه به جمدی ښخول مردارې به خوړی ښځو سره به یې څه سلوک کو چې د ښځو دا د میاشتې خپله بیماري به راله خوراک به یې ورسره یو ځای نه کو اوبه به یې ورسره یو ځای نه څښل که د ښځې به بچی وشو څلوېښت ورځې به ښځه په یو څښا کوټه کې دی راوه او چې خاوند به یې مړ شو د عدت زمانه به یو کال و یو کال په یو څښا کوټه کې به دی راوه یو کال د خاوند د مرګ نه پس نه به ورسره دوی ډوډۍ خوړه نه به یې ورسره اوبه څښلې په څښا جامو کې به ناسته وه یو کال پس بروتا بین بته ښا جامې به وي د ټاټ جامې به وي چا به ورسره لاس نه میله او چا څوک به ورسره کېنېدل نه دی ښځې سره کال پس به راووته نو پچې به یې وله ورکړې نو اب یې لوښي کې واچولې نو شاته به یې وغورځول دا جدو د خلک لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغی داسې نظام قایم که داسې نظام چې ښځو له سم مضبوط عزت ورکړه او قدر یې وله ورکړه ښځه سردار او که ښځه د ماهوارې بیمارۍ په وخت کې می نو دا بالکل پاکه ده صرف مونځ به نه کوي جومات ته به نه ځي او قرآن له به ګوتې نه ور وړي خاوند ورسره لاس هم یو ځای کولی شي د دې خولم پاکه ده د دې لاس هم پاک دی د دې وجود هم پاک دی د دې جامه هم پاکه ده د عزتمند او که خاوند دې مړ شو صرف عدت دوران کې به خپل ډول نه کوي خوبصورتی به نه کوي د خاوند په کور کې به وجود پاک دی جامع پاک را پیزار پاک د کلاس یو بو کیو منډو به نه پلیږي ایسم نشتا که اولاد یو شو بچي یو شو صرف منځ به نه کوي سلوخت ورځو پورې سلوخت اکثره موده ده قران نه بغوت نوړو تلاوت به نه کوي ذکر کولی شي درود شریف ویلی شي په دغه وخت کې لاس پاک ته خولې پاک را کوبو کې لاس باندې اسم نشتار سو پاک دي داسې نظام یې ورکړ رسول الله مبارک څوک په دې خځې سره ظلم وکړي خځې له طلاق ورکړو نو چې عدت به پوره شو نو بل به ورکړو نو چې بیا به عدت په تیرېدو شو نو بل به ورکړو نو چې بیا به عدت په تیرېدو شو نو بل به ورکړو نه به خځه کول او نه به جدا کول سلسله دو سو طلاقونه به ورکول چې څونه به خوخه واغه به ورکول شریعت په نه دا پابندي ختم درې طلاق دي دریو کې تعالی اختیار دی دریم نه کدي دریم دی ورکو خیر او خلاص بیا دې نه خځه کېږي خځه له یو مضبوط حق ورکړه خځه له قسم په خدای کې په میراث کې څور کوله دا د جاهلیت زمانہ و اسلام خځه له په میراث کې خپل حق باقاعده ورکړه
لور خپل حق دی کله پلار کور کې نه حق دی خور خپل حق دی مور خپل حق دی دا حقونه ولا زواده خدي وای کنه وی د مو خدای لک په نیمه حصہ دا وی دا خو نیم حق را لرا کړی دی بالکل ٹھیک دا لک په نیمه حق دی لیکن ستا پیسو ته جد نشته په شریعت کې ستا ګټ پچا دا چې پلار کرے پلار بدل ګټي او چې خاون کرلار خاون بدی ګټي ستا جامه په خاون ستا دارو په خاون ستا پیزار په خاون ستا ډوډۍ ستا اوبه ستا کور ارث په خاون دی دا نیمه چې درکې ستا ضرورت نشته خدا ته یو عزت درکې دا نیمه ستا مفت ده دا کته په ځان لګیو کې نه لګي ستا ارث په خاون دی نیمه ردل تشتا خو التو محرم درته ملاوي هم دې ارث په خاون دی هم ته مہر ملاوي هم باندې مال درته ملاويږي او ارث دې په خاون او د بچو ارث دې په خاون دي او د پلار نه بم د پیسې ملاويږي د رور نه بم د ملاويږي دا بیل خبره چې زمون شری قانون نشته مون خذل خپل حقونه نه ورکو خذل خپل حق ورکه که یو لور را لا پلار ته و چې زه نه غواړم بابا مالم برا کو زماندار یا زه غریب هم خو زه ضرورونه نه غواړم به ټیک نه دی غواړم یو لور را لا پلار ته وای چې زه نه غواړم زما رور دی بس دا زما د پلار مال دی او زه د پرور ته بخم نه غواړم بالکل بخلی شي کنه غواړي نه دی غواړي خو کدا سي ني او پلار ورنه کړو پلار مجرم دی د خدای په دا اسلام دا قانون دی مور له حق پلار له حق د اسلام ولول دا نظام خلافت دا رسول الله مبارک قائم کو زنا باندې دومره مضبوطه پابندی شو دومره مضبوطه پابندی چې کچا زنا وکړه او دا واده کړی ਸੰساری کی با او کو واده شوی نه دي سچرتونه نور مشتا سل دوری بوته ملاویږي او بیا د رسول الله مبارک زمانہ کې یو صحابي را حضرت ماعز اسلمی رسول الله مبارک ته دی خو کې الله رسول ما زنا کړی یو خدای پیغمبر مبارک ته مخ واړه مطلب دې یک وخت گواه در باندې نشتا بس توبه واسه کړه چې مخ دې پواړو وی الله رسول ما زنا کړی دا ما نورانی کړی دی په ما د الله حق چې سده او د الله څخه حکم دی په ما قائم کا رسول الله مبارک دې په مخ واړه دې بیا سلور دلته ته مخ واړو خو دې لته بیا راغی پیغمبر مبارک ته مخامخ کې ناست رسول الله مبارک وتوي منوي اصلاس بده وروړي پرې دا نا وی پورا بدعمل پورا کار مخ کړي دي منوي اس بده خپل کړي اس بده لاس وروړي وی دا الله رسول خپل خاون چې خد سره کم عمل کوي اقامه کړي پما دا خدای حق قائم کا سلور اقرار شو خبره مضبوطه شو نو حضور پاک صحابه ته دی بوزه څنګه خدای کړي دا او وسنسار نو الته پکانو وشتو سنسار چې سنسار یک دی غریب کې د کانو دا تو پراغه نو منډه کوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره یو د اوخ جامه پرتوا غیر واغشتو پاغي او وشتو دی اولګي د په سر باندې را پریو او خیره وته حضرت عمر خدای رضا سدا سے کا کتا دا بد مدینه وکړنن به زموږ لاسونو جامې ستاده وجنه د وینو نه وران شوی تکه په خلکو ویني پریوته لیکن رسول الله مبارک تماشه لاله نړ هغه ته د خپل صحابه دا ښکارې دل لکه د بچو په ای صحابه واپس یوسه چلم وی سیب سنگسارم کو وی سیب منډه واله او عمر فاروق رضی الله عنه یو د اوخ جام راواغشتو پاغه په دې سر وو ولاندې را پریوت شي شو او ویني په عمر پریوت خیره مرته وکړه نو حضور پاک حضرت عمر ته استغوي یو عمر ډېر بد دی وکړل ډېر بد دی چې خیره دی وته وی قسم دې ماعز اغه توبه استدا اغه توبه کرد دا توبه د مدینه په دې ټولو خلکو تقسیم کې د ټولو توبه وخت قبول وی صدق خیال دی پا آغا انسان چه غراشو پا خپل ځان سخو کی چه ما باید خدای حق او حق قائم کا ارس چیوی خوب چه اللہ راضی شو اللہ خفل نو بعض خلق وی صحابانو غلطی شوی گناہ شوی منم دا بعضی سیزون قصدن اللہ پا صحابو کی روستی دی دا پارا چه دا شریع حکمونو عملی نمونه موجوده شی چه خکارشی خبره
لیکن داسې توبه به مور راوړې ونه باسي چې کوم حضرت ماعز وستله څنګه توبه وستله چې خیرت کې مې لهونه نشي دنیا کې د سزا ملو شي خو چې خیرت کې مې لهونه نشي او هغه خزه چې ور سره بدنامه وا ماشاءالله هغه رااله رسول الله مبارک الله وی دا الله رسوله مړه دې ته صحابي وي دونه د خدای نه یریږي وی دا هغه خزه اجتماعي سره بدنامه ما وما دا الله حکم نافذ کا خو په ګډه بچو وی دا خوره تلاړه چې دا ماشوم دې پیدا شي بیا راځه وته پته و چې ما بم څنګه لیکن بیا راځي ਸੰسار دي شم او د ਸੰسارې دو مرګ څونه خطرناک دی خو دنیا کې د ਸੰسار شم تکلیف دي تیر کې خو چې قیامت کې رب العالمین خوشاله یو خفنه هغه سزا نه وشي چې بچي پیدا شونه راغی بچي وسره بيد الله رسول په ما د خدای حکم قائم کا بچي می پیدا شوی دي نه کنه دا بچي لاستا خوراک ته محتاج دي صبر وکا چې دې د پيو نه پریشنو بیا به ورسره لیکن دا تختی نه دا بیا راځي دا صبر نه کوي دا بیا راځي نو چې بچي لوي شو نو بچي راوستو ډوډۍ ولا پلاس کې ور کړی دا اخوري وی دا الله رسول مهرباني وکړه په ما د خدای حکم قائم کا وی دا ما بچي اوس ما ته محتاج نه دی وګوره کنه دا ډوډۍ خوري عملی تورې حضور پاک ته وکول نو پیغمبر مبارک په نه صبرېږي نو اما چې می چاله ور کوې د کفالت بته کې خزلاله ਸੰسار صحابو تو بو تم گول دا سے معاشرے جو پیغمبر مبارک اس سے سوک زنا دی ودی کے سو خود دنیا دے نہ کرے کی په اسلامی خلافت او اسلامی حکومت نشتا چې اسلامی حکومت او اسلامی خلافت وي یو الګ خوري یو جنیتا په غلط سترګو ګوري یو جنې خو دی ولکتا په غلط سترګو ګوري ترونه صدا لک او سل دوری هوا دا جنې رونه سل دوری هوا او دا کوا د کړي دواړه ਸੰسار کا زما د قسم په خدای کې په د رانجو عمره د په خپل ټول وطن کې د زنا معمولی حرکت مولي غلا چې څوک کې لاس ته پرېږه یو نه پرېږه اسلامي لاسونه بونډي کوي لاسونه بونډي کوي نه امان راولي یو به بونډي شي خو ټول دنیا به بچي څوک به غلا نه کوي دلته خو غلاو کی پولیس غریبانان یاره دا پولیس والا ډېر خلک دی دا غریبانان څوک دی ونی سي او چلته عدالت کې پیشي پرېږي دي څوک خوارا یعنی د حیران پدې ما خدای خبر چې کم سازش تن زمون په ملک کې شروع دي کم سازش مخیرو کې یو کس پمون پورې ټوکې کوله وګړې ده په مانځ کې رقص او غډا کولا پولیس غریبانان ونی بیا بل یو بوډا او بل بوډا غټه غټه ګیره وا په مانځ کې غډې ده په دې نټستا ام پولیس الحمدلله ونی نو بل یو ولک بیا په مانځ کې غډې ده یو نخره شروع ده او داسې غړې د پمانځ کې مې غا تصویر په خپل ولې چې په سجده پروت ته ځان رقای پر رکوع پروت ته ځان رقای په قیام ولار دی غړېږي او چې دوا کوي غړېږي او د خلق وتلاسونه پلقيو پیسې پینوړي ام حکومت نیو نو پرون مې بلولې ظالم بل پنځ باندې راغلي دي اغم بوډا دي اغم لګیا دي پمانځ کې غړېږي په مصلا ولاړ دي او خلق په پیسې نوړي دومره خلق ډاډه شو د خدای ظالمانو خدای له په جنگ ورځي د خدای ظالمانو د خدای موږ ټوکی کوي د خدای ظالمانو هغه الله چې د خپل وجود او بچي او سترګې او شکلونه درکړي دي هغه الله سره جنگ کوي قسم په خدای کې وسره وکړي شي تبا بشه ظالمانو وی غنم ګران شو ولګران شو او تیل ګران شو او پلان کې شي ګران شو مې شکر وباسه چې د اسمان نه در باندې کانی نه وری دا د خدای عذابونه په مختلفو شکلونو په مرادي ولی موږ د خدای نه لري موږ پورې ته ټوکې کې خدای ته صبر کوي دا د چا برکت دی د رسول الله مبارک برکت ته قسم په خدای د دې نه مخکې قومونو که معمولی دا غلطي کړې را نو کانی پر راغلي دي زلزلې پر راغلي دي تندرونه پر راغلي دي بیا نیک او ګناګار یو شان خدای سوځي افسوس دا دې ته په مصلا ولاړې او د خدای موږ پورې ټوکې کې ظالما موږ معراج د مسلمان دی او د خدای سره رازداري ده موږ د خدای حکم دی
موږ په ټولو امتونو کې په ټولو پیغمبرانو په امتونو کې فرض او پچایو پچادو چایو شان او ته لګیو په مانځ کې خدای په ټوکې کې او ګډاګانې کې د ډم بچیا دم توپ دي دونه وخت چې ته په مانځ کې دم توپ کې ډوله سورناري دومره خو خلک په مانځ کې ته ډوله سورنا کې او پیسې در باندې خلک نو له کوناټي دا بیره ډاټای دا افسوس دغه پولیس والا کرونو چې داسې کسان اونیول شرمند ته وباسه سبب جج پری ما ته پدې سبب پری دا خلک ولې ډاډه دي نظام نشتا قانون نشتا او په قانون عملداري نشتا قانون شته خو په قانون عملداري نشتا ځکه خلک ډاډه دي مرګونه خلک ولې کوي سبب پیسې ورکړي راخوشي کوي غلاګان خلق ولی کوي پولیس خوارانو ته اس ګنا نشته ته پولیس ته اس ګنا نه کوي پولیس خپل ډیوټي پورا کوي پولیس مو بدنامه وي پولیس خپل ډیوټي خپل پورا کوي نه سينور سره سوکي هغه له هو او غریبانو او مونږه ونی سو دښمنی د مونږ په غاړه ده بلا پولیس هم خلکو مړ کړل مونږه ونی سو دښمنی په سر واجو او چې سبا عدالت ته پیښ کو نو ویدا چې تا په داس کو د خر نه کېو چتا وکښتا وا یو غوايا وی د خر نه کېو چتا وا بل غواوی نه لکه اخکتا وا وی بری میکړي یو نه تاسو کې چې راځي پکاو څونه قاتل لريو یره وی لاس غاځاو ابل ورته وی سودا لريو بل غواتا وی شل غاځاو ها غوانو کې اختلاف ته بری مړه چې څوک 50 کوي نو غوا دغه وخت کې کچولالي گیا خدا لمنډه وي ایو نه تپوس کوي ښا غوا په کم کوټو پسې وشته دي ویجی په تماچا کما تماچا وا 32 بور ابل توي کما تماچا وا 30 بور غوا کې فرق شو بری ay ته خدای دې به خباسا هغه وخت بلا غوا تماچا صحیح کوي هغه ناراغه دي چې په ځان لمن پرې او تختی چې موږ پکې باجا نشو او پولیس چې گواشه هغه نه مانا پولیس گواہی نه مانا پولیس سره ته اقرار وکړي چې دا جرم ما کړی دی نه د پولیس گواہی نه مانم دا گواه تاسو الکه تاسو په بدمعاش باندې گواہی کولی شي نه تو ورکه دي قوم تحفظ دی به گواہی کوي ما کار سره چې گواہی کوم سبا خو ما باجا کوي پرانار واز باندې د خپل دکان نزا داجی سے زمادار ما دوست ما سره ناشته مخامخ دا ما سره ناشته د په حیات آباد کې معشوق ګل بچي لکه دا ګلاب پشان ګل بچي خپل دکان نه روان شو د خپل دکان نه په گاډي کې روان دي د خپل دکان نه د حاجی محمد الله صاحب بچي د ما سره ناشته په خبر یو میاش کو شو چې مخکې دا واقع په خښوي خمه دې دار روان دی او پرنګ روډ کې چا په خور پرنګ روډ کې د کوهاټ پل چې کم دی برا په هغه پل د پاسه دوه کسا موټر سایکل والا مخکې شو وېدرو پیسې راکړه پیسې وال نه لپاپی راکې لپاپی نشتا راشه او دز یو ځای ولا مړکو یو ولا زخمی معشوم او مخلوق قسم په خدای ته تصویر ته ما تر مخ کې شماله جاړه دا تلسو ولسو کالو بچے او مخلو اللہ غریب دا قاتل پتا نه لګي دا ولی عمل نشته پکار ته ونی سه یو سو ډاکوان ته ونی سه یو سو قاتلان او دا چل وسرو کم چې پیغمبر مبارک په زمانه کې شوی او صحابه په زمانه کې شوی دي سریعام یې رونی ستوچت او سر تی وا یره کدل ته چا ډاکا وکړه او دل ته چا غلا رسول الله مبارک په زمانه کې او سو کسان علی العرینین دا وره عرینین راځي دا اسلام خبره وکړي خو د زړه مسلمانان نو بیماران شو په مدینه منوره کې نو حضور پاک نه تاسو کو حضور پاک تاسو کو دا بیماری در باندې کلی کې چې تراغلي دی وي سب هم کول وي موږ به د خانو پیس کلو متیا دی ومسکل د بیت المال خان وغیله ولې جزه څه دا پېمه چې الته ولېګل فلما صحو چې کله بالکل برابر شو نو چې د پیغمبر علی السلام کوم شپون کېو د خانو سره اون کا غې مړ یو نو دو درې کسان هغه مړکل او خانه تختو دا کوان شو پیغمبر علی السلام له اطلاع رااله لخر یو پسېولې ګوسړی رونه او کسان دوی یو سره نبی ټوله ته چرې وستل دا کېم غردوله سړیم وجلې مرتدم شو پیغمبر مبارک وسره چلو
خیلاس او غسخ پته پرکړه دا ار یو نه خیلاس او غسخ پا او اوس په سلایانه ګرم کلو پسترګو کې ولا و ځکه دوی دا غشپون کې سره د قچل کړي او پسنګستان کې دغه څو غرزول په دې کانو کې او چغې به والی پزمه کې چکونه لګل او ساته وتا ته ډاکو سره دالو بوکړه د ماده قسم په خوده ډاکو باندې وسیتم نصیحت کې به بڑا کنه کې یو څو بمړ شي دانه چې نه بمري یو څو کینسر اندامونه به کټ شي کینسر چې په کم لاس ولګي کټه کې نه کټ کې دا کینسر دی یو څو کینسر به ختم شي باقی په معاشره کې مکمل امن براشي دا امن نشته څه دا کیری غلا غانی دي زناکارې دي د لور خور عزت محفوظ نه دي ستا مال دولت محفوظ نه دي ستا عزت محفوظ نه دي بچي دي محفوظ نه دي چې د کور نو دي خدای روغ او سالم بکل زما بچي کور ته راځي په قانون عملداري بالکل نشته قانون نشته او په قانون عملداري نشته او ارسل تنگ دي او کدا وي چې خدای دې هغه نظام او قانون په دې ملک راوړي کوم چې د رسول الله مبارک نو هیڅوک دغه قانون ته مخ کوي نو شا کوي بیا پکې مونږ نه یو الکه دې ملک له قانون په کار دي کنه به قانون خو یو ملک چلیږي نه نو چې پارلیمنت قانون جوړي او د اسلامي منبرات او موت یې جوړو دا غینه خبره چې خدای کم جوړ کړی دی هغه قانون چلی د خدای رسول چې کم جوړ کړی دی هغه قانون چلی دې قانون خو ملک چلیږي نه نو ته په پارلیمنت کې قانون او ټیک د انتظامی امور کې تعالی قانون سازي اجازه شته انتظامی امور کې خیر لیکن اصل قانون بس د قران او سنت باغه عمل شي قسم په خدای کې چاپ کوټي زیاتی وکړه د حضرت ابوبکر صدیق په زمانه کې زکات د خلک انکار وکړ و نه ورکو و جهاد وسره وکړي جهاد یې وسره وکړ ټول برابر بیا خو رسول د زکات ته انکار وکړي بهر کې د رسول الله مبارک داسې نظام قائم کړ نظام خلافت د میراث غل سزا ډاکول سزا قاتل سزا بدعمل سزا زناکار سزا لور سره ظلم کوي خور سره ظلم کوي هغه نه حق غشتل ځکه نن پرانار وس خلک د خلکو نه پیسې واخلي څوک ته پوس کولی شي خلکو پردي پټي دی ولې دي پردي پټي په غصب باندې ته پوس کولی شي یو مالدار دی بل غریب دی مالدار لګیدل دا غریب ټول مالی نیولې دي ته پوس کولی شي د اسلامي خلافت خدای پاک دې موږ سوال د خدای نه کو الله زموږ په دې وطن کې هغه نظام قائم کی کم نظام چې الله او رسول دې امت لور کړی سیستم باندې ټیکيږي اصل ټیکيږي نو هغه يهودي بادشاہ هغه يهودي مصنف چې دا کتاب لیکلی دی هغه خلکو ته سوي وي او پای عیسی علیہ السلام بادشاہی نه دا کړي نو دا نقشه خپل امت ته نه دا پیش کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بادشاہی کړي دا او څنګه بادشاہی کړي دا د مدینه منوره د جمعه ته منبر او د محراب نه بادشاہی چلول چا خو دې غکړ یا حضرت ابوبکر صدیق راغه نه پس راغی د عدل او د انصاف حکومت بیا حضرت عمر فاروق راغی د عدل او د انصاف حکومت اخو د مدینه په کوزو کې ګرځید حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلکو حال به معلومو چې د چا حال د چا حال د شپې په قسم په خدای ګرځید یو د شپې ګرځید او ماشومان جوړل یو ځنګل کې خیمه لګیدلې ورنا او ماشومان د شپې اواز دلری دینم راځي هغه خادم واستم هغه ته ترازه د ماشومان ولې جاړي چې څنګه ورل یو زنانه ناس تر ماشومان دی جاړي وی خورې یا ترورې دا واړه ولې جاړي وګي دي نو اور بلې دا کټوي تا نو دا خوراک ول زر کوخ کور کول کنه وې دې کې خوراک نشتا وې دې کې سری په دې کټوي کې وکړ وی کارو ته ولې اور بلې وی دې په تمکو مدوی دا خیال دي چې ګندې کړل څه شي پخای نو دې بلګتا ما پیدا شي جړه به غلی چې نو کو چتا خو بوراغه هغه نه پیژنې چې دا حضرت عمر دی نو ته وی دا نه اے خورې دا بچی دی جاړي او دا اوګي دي نو ته امیر المؤمنین لا ولې نه ور دي عمر
ورشه چې د بیت المال نه د لسشي مقرر کې دی بچو لکنه او تسوي وې د قیامت پر ورځ به زمالاسي او د عمر گریوان به یو د خدای دربار ته به راکاږي په جنې بنه کې د خپل عمر وی عمر هغه سوق نه ده وی عمر به راکاږي وی بالکل به د خدای دربار ته راکاږم وی ولی وی د بچی پکې وګړي دي جاړي وی عمر د نس خبر دی ولی راکاږي ورشه ورته وای نو قدر نکړه به راکاږه وی چې ما نه ځان نشي خبرولې بادشاہي ولې دې ته بادشاہي وی نن سبا خللاو حکومت کرو نن سبا وی او جنگ ودا قانون په حکومت کرو بس عمر لال بیت المال ته د اغه نه بوجه ډکا کړه او خوراک او سامان چې څه لګیدل وې دومره ډکا کړه غلام و چې ما وت ماته ویرا پښه کا وې ما وت وی چې زه غلام زب وړم وې قیامت پر ورځ مې پیټه توړې را پښه کا نو بهادر غسنا کو وې بوجه مې ور پښه کړه چې ور پښه مې کړه نو اوړې نشونو په دې لارې راخپې دې راځي داسې ډکا و الته یو شی ویلا نو زریا کټوینا کانی باندې توکل او پاره کې 16 مول ارسه چې سال به پخټه اور نه بلید وی پوکې به ورکاو او خپل عبادت کې خواشه وی داسې پوکې به ورکاو چې ما ته غلوګي ښکارېدل چې د عمر په دیګره کې بدل راځي الوی پخټه ماشومان مالک وی ما ته چې صاحب د جزو کنه وی صبر وکړه ماشومان مې په جلال دې په خندې ویرم حاله وته چې ماشومان په خندا شو یو بل سره په لوګو شو نو اخذ ته وی ستار لرا امیر المؤمنین ته د بیت المال نه د وظیفه مقرر کو وی ما به تسوق پری امیر المؤمنین ته وی تراشه زبالته زبر وته مهامه خدا په نه پیجه سار وخت کې داراله مسجد امیر بعد خلافت کم دی مسجد نبوي دی چې خدا سنگاراله او دته یو قتل وی دا خو غفرونه سړی خدا دی په دغه ما اور بل کړي دي لوګي پوکي به په والی دي الوا به په پخ کړي دا نو خدای رسو کې دا ویراوی نشه مال راوړل دی واسطه وی وای کنه قیامت پرز دوست الله ترسوي عمر به د گریوان نه نيسي نو راکاږي و سبب وای دوست وی جل قسم په دې لري جل وینا د قیامت پرز به د الله په دربار کې اوس غوي کوم چې الله عمر دې د انصاف حکومت کړي د پیغمبر علیہ السلام خلافت دې ته خلافت پیغمبر مبارک یو نظام پرې کې قسم خوري د انصاف غریب ته انصاف کونډه ته انصاف یتیم ته انصاف مالدار ته انصاف غریب ته انصاف امن سکون اطمینان جنگ جګړه نه دا ارجه خپل مال دغه په قبضه کې بس او چې غریب دې بیت المال نه مال ورته ملایويږي دانی څه چې دا یو زمانہ و چې خېټو پورې به کانی تل یو زمانہ و چې فتوحات شو د دنیا مال لاغه غربت ختم د اسلامي قانون کې غریب شته نه چې کوم غریب دی هغه ته د بیت المال نه مستقل میاش په میاش تنخواه ملایوي دانی څه چې نوکری نشتا ارسلي سرکاري نوکر وي ارسلي به د فوجي به فوجي پکور بناسي تنخواه وای که ضرورت را جهاد نه بده نو هغه مایکل هارت سو یا عیسایانو ته ویدرا کوي جواب کم نظام د مسلمانانو پیغمبر امت ور کړی کم د امن نظام د سکون نظام د اطمینان دا نن چې د پولیس نظام د حضرت عمر فاروق جوړ کړی رضی الله عنه دا نن چې سفارتی نظام دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دنیا لور کړی دی دا نن چې فوجي نظام دی رسول الله مبارک او حضرت ابوبکر صدیق امت لور کړی دی دا نن چې دا ډاګ نظام دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه امت لور کړی تمہارو زمون پیغمبر یوازې نبی پیغمبر نو زمون پیغمبر بادشاہ همو زمون پیغمبر خلیفۃ الله هم هر پیغمبر د الله خلیفہ په مقصد مکا او بیا پیغمبر علیہ السلام د ځان نفس خلیفګان کړی خبر ته چې د بل ځای موږ له خدای ډیر عظیم شان پیغمبر ډیر عظیم اکثر رسول او افسوس د دې پاګې د مسلمان عمل نشتا خدای پاک دې موږ عمل توفیق ورکړي زمارو یو سیز د دوی مخیر بل جمعه په بیان هم کوم لکه درود شریف په پیغمبر مبارک وایي ها دا سره تسبیح وایي لکه درود شریف وایي دا درود شریف ډېرې فائدې دي بل جمعه به درته دوه کې الله په موږ رحمت
یا الله موږ د رسول الله مبارک سي امتیان جوړ الله د هغې په نقش قدم روان خدای د حضور پاک نقشې زموږ خپلې کړي الله د فتنو نه مساتي الله د مصیبتونو آفتونو نه پامان کې وساتي یا الله کشر کولم دیندار کې پروردگار چې کوم مسافرونو په بار ملکونو کې یو زنانه ده د انګلند نه ټلیفون کوي مون سره ډېر محبت ساتي جمعه سره او هغې ته دعا کوي بچو نو سوته چې الله ولا خیر او عافیت او برکت ورکړي یو بل زنانه ده د هغې بچي نشته دعا ورته وکړي چې الله ورته نارینه اولاد ورکړي زمونږ یو بل دوست په دې پنډۍ کې ما ته پرون هم ټلیفون وکړو وایي زما نوم بنا دی زما ډېر لکه کشر دی ډېر نیک انسان دی په دې پنډۍ کې خپل تجارت کې دعا ورته وکړي چې الله ولا خیر او برکت ورکړي الله ولا روغ صحت ورکړي او بیمار دی الله شفا ورکړي او بل رشتہ دار دی هغه په خلکو قرضې دعا وکړي چې الله ولا قرضونه نه وباسي الله د فتنو آفتونو نه امن کې وساتي زمونږ د قاري صاحب ته دعا کوي قاري محمد الله صاحب ته دغه بچی وفات شوی دی چې الله تعالی د هغه میر کړي الله ولا صبر ورکړي الله ولا نور خیر ورکړي بعضې مردگان وفات شوي زمونږ د دین الله جي صاحب مولوي صاحب د رضوي خواښې وفات شوي وه ابل سمع الله دی والدان هغوی ته دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي شیر لالا کور والا بیماران دي الله دې ولا روغ صحت او عافیت او شفا ورکړي څومره زمونږ میر نادر جي صاحب د شیر پاو ډېر نیک انسان وفات شوی دی هغه ته دعا کوي چې خدای پاک یې وبخښي د دې شریف د بدر خیر د کندیره د سر وفات شوی دی څومره مردگان چې وفات ته لای ټولو بخښي الله تعالی دې په قبرونو انوار نازل کړي الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او چې څومره بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي روغ صحتونه ورکړي زموږ د جومات ته د لرې د نه میلمانه راځي زموږ یو ډېر قریبي دوست خلیل خان افریدي هغه هم راغلی دی نور ملګري هم دي د هغه ته مخکې زوی و هغه وفات شوی امداد خان هغه ته دعا کوي چې الله پاک یې مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او څه پریشانۍ دي ورته دعا کوي چې الله پریشانۍ په خوشحالو بدل کړي دوی تم دعا کوي چې مورې بیماره چې الله شفا ورکړي یا الله چې دې جمع کې څومره زمونږ دوستان دي دا ټول زمونږ دوستان دي او د لرې لرې ځای نه راځي خدای چې د چا د زړه څه حاجت دي وله پوره یا الله چې چا د څه پریشانۍ دي په خوشحالو یې بدل کړي بار ملکونو ته کم دوستان روان دي په خیر ورسه بار ملکونو کې چې کم مسافر دي اوس زمونږ ورور دی شفیع الرحمن صاحب دا غرونه دي دا دوستان دي هغې ته دعا کوي چې الله د خیر او د عافیت او د برکت زندګي نصیب کړي زمونږ یو بل دوست دی حاجي عبدالرحمن الفوزي صاحب هغه ته دعا کوي زمونږ یو بل دوست حفیظ الرحمن صاحب دی په دوبۍ کې هغې ته دعا کوي دا ډېر ښه خلک دی او زمونږ د جوماتونو سره یې وخت وخت تعاون کړي چې الله د خیر او د عرفت او د برکت زندګۍ نصیب کړي الله د فتنو آفاتو بلیاتو نه په امن او امان کې وساتي ای الله ته زمونږ نه راضي شي خدایه چې چا مونږ ته دعاګانې ویلي ما نه نومونه کله هېر شي چا د دعاګانو مونږ ته ویلي دي خدای دعاګانې وله قبولې کړي زمونږ د دې کلي خلکو ته دعا کوي زمونږ په دې کلي خدای د خپل رحمتونو باران نازل کړي څومره ملګري دي جومات ته راځي د خپلو کورونو نه راځي په یو یو قدم ولا اجرونه ورکوي د دې محلو خلک چې څومره د جومات خدمت کوي الله تعالی د هغې برکتونه او عافیتونه نصیب کړي خوشکاله صالح ته واقعي دعا وکړي چې الله پاک د رحمتونو بارانونه نازل کړي او الله موږ د فتنو آفاتونو په امن کې وساتي وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه